د تلاوت څوارلس سجدې په تا باندې واجب شي نو دا څوارلس واړه په یو نیت سره کولی شي که نه د هر یوې دپاره به جدا جدا نیت کې یوه مسله. دویمه مسله دا ده چې د تلاوت د سجدې پوره صحیح مسنون طریقه او د دې نیت دا څنګه دی صحیح شوله. دریمه مسله دا ده چې د تلاوت سجده په کم وخت کې کولی شي او په کم وخت کې نشي کولی. دا څو ضروري مسلې را سره وپېژنئ. ګوره جی اول خبره دا ده چې د تلاوت د سجدې مسله دا ده چې کله ته تلاوت کې او په تا سجده واجب شوله نو فوري پکار ده. دا په هغه ټایم باندې پکار ده. ټیک شوله که نه؟ بس قرآن کریم د ځان نه سیټ تکه او سجده د تلاوت سره دا وکړه. بغیر د عذر نه دا روسته کول او روسته کول کراهت تنزیهي راځي په دې کې، مکروه والی پکې راځي بغیر د عذر نه. ښه که د عذر د وجې روسته شي خیر دی. خو بهرحال یو سړی دی هغه ختم وکړو او څوارلس واړه سجدې پې پاتې دي نو د دې د کولو څه طریقه ده؟ نو ګوره د کولو طریقې یاده که ګوره نیت چې کوم دی د دې دپاره د زړه ضروري دی. په خوله باندې ګوره دا نیتونه میتونه نشته دی. په خوله باندې نیت ویل دا ضروري نه دي. بس چې په زړه کې دا نیت دی چې د تلاوت کومه سجده په ما واجب شوې د هغه کوم، بس ډایرکټ به الله اکبر وکړي او سجدې ته به لاړ شي. غوږونو له ګوتې وړل پکې نشته، قیام پکې نشته، لاسونه تړل پکې نشته، رکوع پکې نشته. ډایرکټ به الله اکبر سره سجدې ته لاړ شي. 3 کرته به سبحان ربي الاعلى ووې او په الله اکبر سره چې روچت شي بس دا سجده وشوله. ټیک شوله که نه؟ دی طریقه شوله. ښه صحیح شوه. اوس که یو سړی وایي چې زه خامخا نیت ویم نو په عربۍ کې د خلکو نیتونه جوړ کړي نو دغه نه د چا زوتیږي او اکثر یې غلط وایي یادیږي نه. نو بس په خوله باندې که ته خامخا د زړه د اطمینان دپاره وې نو د الله دپاره د تلاوت سجده کوم، بس الله اکبر وکړه او سجدې له لاړ شه. دا دومره نیت څه دی په خوله باندې که څوک وایي دا کافي دی. نو بیا چې ته هره سجده کې که نه نو چې پاسې دویمه سجده کوم، دریمه سجده کې چې کوم د تلاوت په ما واجب شوی هغه کوم سلو، بس چې په ذهن کې زړه کې دا نیت راځي بس ډایرکټ الله اکبر کوه او څه کوه سجدې ته ځه. صحیح شو. دا مسله خو شوه. بله مسله دا ده چې دا په ناسته باندې نو که یو کس ټولې په ناسته باندې کوي نو په ناسته هم کولی شي، خو ودرېدل په دې کې مستحب دي، بهتر دي. او که یو سړی ناستی دی او په ناسته باندې یا تلاوت کوي او سجده راله او په ناسته یې وکړه نو هم ټیک ده. او یا څوارلس واړه دی په یو ځل په ناسته باندې کوي نو هم په ناسته باندې بالکل کولی شي. دې کې څه خرابي یا ګناه دا نشته دی. صحیح شوله. بل دا چې د تلاوت سجده که په چا باندې واجب شوي وه که نه او مکروه ټیمونو په مکروه ټیم کې دی نه کوي، لکه نور خطو ټیم دی، نور اسمان منځ له راغی یا نور د پریوتو ټیم دی نو په داسې ټیم کې دا کول چې کوم دی جایز نه دی. او که په دغه ټیم کې یو سړی تلاوت ته ناست دی، لکه تلاوت ته ناست دی او د ماښام غروب در باندې شروع شو نو دغه ټیم خو تلاوت مکروه نه دی، تلاوت خو ټیک دی، خو دا سجده په مکروه ټیم کې راځي نو دغه ټیم کې کراهت تنزیهي پکې راځي. که چا وکړه سجده دا شوه خو بهتره نه ده، اولا نه ده، وروسته دی وکړي. صحیح شوله. او که په چا بل ټیم واجب شوی و نو بیا خو د مکروه ټیم کې د سره نه کوي. چې کوم ټیم رواوي د مونځ ټیم رواوي نو هغه ټیم کې د څه وکړي سجده د تلاوت دی وکړي. دا د سجدې د تلاوت متعلق یو څو ضروري مسلې وي چې ملګرو یې تپوسونه هم کړي نو ستاسو مهرباني دا وي چې په خپل هم زده کوي او د مسلمانانو ورونو سره شریک کوي نو موږ او تاسو دوا پې هم اجر ملاویږي. وصلی الله علی النبی.